بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې د یو غم خبر سره حاضر دی. ګرانو کتونکو تاسو دا تصویر وینئ، ځوان ماشوم تنکي هلک دی، عمر یې لا د شهادي کارډ نه دی پوره. او اوس خبر راغی چې نن به 9 بجو دې خور ته سپارلی کېږي. 9 بجې د ده نماز جنازه ده په امیرآباد کې امیر امان خان مارکیټ. ګرانو کتونکو دا د مندڼي تاڼې په حدودو کې د موټر سایکل د حادثې ښکار شو. د ده نوم دی محمود خان، د ده د پلار نوم دی سلطان بادر او تحصیلدار دی. دی په موټر سایکل روانو، د حادثې ښکار شو. کور یکدم په یو غم کې بدل شو. د دې وجوهات پخایو، د دې دنیا نه تګ دی، خو مرګ له بانه نه وي نو مرګ به نه وي. خو احتیاط سنت دی. موږ بار بار په ریډیو، سوشل میډیا داسې په جرګو کې په دې باس مباحثه کړې ده چې کم عمره ماشوم له موټر سایکل مو ورکوي. دا موټر سایکل چې د دې څومره پوه استاز دی، خو د دې استاز نشي کېدی، ځکه چې دا د 2 ټایرو ګاډی دی او دا څه ټایم هم پریوتې را پریوتې شي، نو د دې استاز نشي کېدی. بل لاس خارښتېږي، هسې به وایي چې راشه سپیډ ورکم. نو ډېر ښکلي ځوانان دې موټر سایکلو یوړل او دې کې د والدینو غفلت خو هم شته چې موږ که موږ ماشوم له موټر سایکل ولې ورکوو، نو دې کې ډېر زیات د احتیاط ضرورت دی. او دا احتیاط د والدینو غفلت دی چې په دې حوالې سره هغوی زوی خفه کولی نشي. لکه نن سبا موږ سوچ وکړو چې موږ کورونو ته لاړ شو نو موبایل یې ماشومانو له ورکو، خو نه یې ورکو نو جاړي. اوس موږ ورته څه ډرامې ولګوو، څه داسې کارټونان ولګوو، یا پبجي ګیمونه کوي، نو دې سره د ورکوټوالي نه د ماشوم ذهن ډېر آوټ لاړ شي. اوس خو د دې په ځای موږ ماشوم له موبایل ورکو، خو په موبایل کې ورته ABC الف ب ت س یا داسې معلوماتي پروګرامونه ورکو، نو دا ماشوم چې څومره مخکې ځي نو دی به ښه سوچ ځان سره ذهن کې ږدي. نعتونه، د علماء تقاریر، د بله برغه په سوشل میډیا باندې څه کتلی کېږي، ډرامې، کوکې، چغې، سورې، کنځل. نو د موبایل هم زمونږ نوی کول ډېر بل طرف ته یوړو. حجره و جومات ختم شو، ستړمشي خوارمشي ختم شو.